نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح النبي المختار: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا عن كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فصلوات الله اللامتناهية على هذا الرسول العظيم. ورضي الله عز وجل عن أصحابه الكرام البررة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. زما عزتمند مشرانو خغورونو او بالخصوص علماء کرامو او د رسول الله د علوم طالبانو، زما رور کامل صاحب مولانا کامل صاحب او دارنگی محترم مولانا حافظ عبدالسلام صاحب چې د کوم خپلو نیکو خیالاتو اظهار وکړو، زه یو ادنا طالب علم یم، د دې حسن ظن او ګمان دی. حافظ عبدالسلام صاحب په خپلو اشعارو کې چې هغه د یو عظیم مجاهد، د یو لوی عالم او د رسول الله صحیح معنو کې عاشق د حاجی محمد امین رحمت الله علیه اشعارو، نو زما ذهن مدینه منورې ته متوجه کو. حاجی محمد امین رحمت الله علیه به مدینه منوره کې خپیابلې ګرځېدو، د ډېر ادب او د احترام د وجنه. هلته د مدینه منورې خلکو به ماته وي چې حاجي صاحب بدلته په ډېر ادب او احترام خاموشه زندگی تیروله. چرته زما قدم د رسول الله مبارک په قدم باندې رانشي، دی وجنه هغه پاڼې مدینه منوره کې نه دي استعمال کړي. د رسول الله مبارک ذات دا په تمام کائناتو کې افضل ترین ذات ته، دی آسمان نه لاندې او د ځمکې د پاسه د دې عظیم پیغمبر نه بل زیات بل عظیم نه راغلی. الله تعالی د دې عظیم الشان پیغمبر بارکه قرآن مجید کې ځای په ځای باندې تعریفونه کړي دي. کله قرآن مجید د ده بارکه وایي انک لعلی خلق عظیم، کله قرآن مجید وایي ورفعنا لك ذکرک، کله قرآن مجید وایي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. زه په ځای باندې هغه عظیم الشان پیغمبر چې د هغه دپاره ابراهیم علیه السلام د رسول الله د زمانې نه 4,000 کاله مخکې دعاګانې کړې وي، او حضرت عیسی علیہ السلام خپل قوم ته
داغه دراتلو زیری ورکړیو. رسول الله مبارک په فرمایل انا دعوت ابي ابراهيم وبشاره اخي عيسى. زه د خپل نیکه ابراهيم عليه السلام دعا ما او د خپل رور عيسى عليه السلام زیره ما. ابراهيم عليه السلام د خانه کعبه بنیادونه پورته کړي او خپل بچی اسماعیل علیہ السلام ورته کاڼه او خټه ور کوي او په جبه مبارکه باندې دعاګانې دي. قرآن د هغې ذکر په دې کلماتو کې کوي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اے زما خوږه پیغمبره هغه وخت یاد کا چې کله ابراهیم او اسماعیل علیهم التسلیمات د خانه کعبه بنیادونه پورته کولو، لیکن په جبه باندې دا مبارکی کلمې وي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مولا زمونږ دا عمل په خپل دربار کې قبول کا، ته بېشکه دعاګانې اورېدونکې دعاګانې قبلونکې او د په مرادونو باندې خبردار یې. موږ خو خاص ستا په حکم باندې د دې مبارک کور دیوالونه پورته کوو. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك. خدایا مونږه د خپل ذات تابعدار وګرځې او زما په اولاد کې تابعدار پیدا کی. وارنا مناسکنا، خدای د عبادت طریقې مونږ ته وښیه، خاص کر د حج احکام پروردگار مونږ ته وښیه. وتب علینا، که په دې کار کې مونږ څه کوتاهي وشي خدای رجوع بالرحمت وکړي. انک انت التواب الرحیم، خدای ته توبه قبلونکې او ډیر مهربان او بیا بل دعا کوي ربنا وبعث فیهم، خدای زمونږ بچو کې داسې پیغمبر پیدا کی. ربنا وبعث فیهم رسولا منهم، عظیم الشان پیغمبر یتلو علیهم آیاتک، چې ستا د کتاب آیاتونه په خلکو باندې لولي. ويعلمهم الكتاب، او دا کتاب تعلیم هم ورکي. او ويزكيهم، او دا زړونه پاک کی. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. خدا ته غالب ہے، ستا حکمتونه دار سنه زیات دي. نو رسول الله مبارک وایي چې د خپل نیکه دعا ما او عیسی علیہ السلام یو ځل قوم ته تقریر کولو، په موجوده انجیلونو کې موجود دي. انګریزانو د انجیل په مختلفو ژبو کې ترجمه کړی دي. په یو انجیل کې اوسم دا عبارت موجود ده، اردو کې انګریزان دا غي ترجمه کوي. عیسی علیہ السلام قوم ته وایي میں تم کو بہت کچھ کہنے والا نہیں کیونکہ میرے بعد افار قلیت آنے والا ہے. زتا ستو اگدی اگدی نصیحتنا وعدنا نکوم ځکه زمان رستو با افار قلیت راځي. مونږ چې دا افار قلیت ټکه په قدیم لغت کې عبرانی کو کته د دې معنا احمد دا. قرآن وایي چې مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد. نو د رسول الله مبارک د پاره د تمام آسمانونو گردش کولو، دا د انوار او د سپوږمۍ رڼاګانې منتظرې وي چې کله به نبی آخر الزمان راځي. الله تعالی نبی آخر الزمان راوستو او د رسول الله د پیدایش په وخت کې عجیبه عجیبه خبرې څرګندې شوې. د قیصر او د کسرا د بنگلو هغه منارې ځان ته را پرېوتې. د ایران آتشکده چې زر کاله نه وه مړه شوي، ایران کې آتش پرستو، هغه یور خپل خدای ګڼلو او زر کاله مسلسل هغه آتشکده نه وه مړه شوي.
او ناڅاپه هغه مړه شوله د ساوي نهر ځان ته وچلو او عجیبه عجیبه خبرې څرګندې شوې او د جناتو او د شیاطینو بره داخله بالکل بنده شوه نو تمام کائنات حیرانو چې په دې عالم کې کم نوی کار راغی چې دا نظام دومره بدل شو دا د رسول الله د راتلو په وخت کې الله تعالی دا نښې څرګندولې اوږدې قصې دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وړوکوالی د پاک دامنۍ وړوکوالی دی وړو بچو ورته تعال نلعب راځه چې لوبې کوو رسول الله به ورته ووایي انا لم اخلق لهذا زه دې خبرو دپاره نه یم پیدا وړو بچو به وس کولو د ماشومانو دا طریقه ده چې بل ماشوم هم ځان سره په لوبو کې اخته کي بار بار به ورته تعالی نلعب راشه لوبې کوو رسول الله به ووایي انی لم اخلق لهذا زه دې ته نه یم پیدا او ځواني د عفت د طهارت د صداقت زندگی ده او بیا تمام ژوند د الله تعالی په طاعت او عبادت کې چې کوم نه تیر شوی دی او د نبوت نه مخکې رسول الله مبارک به غار حرا ته راتلو او هلته به عبادت کولو په مکه مکرمه کې یو غر دی هغې ته جبل نور وایي او دا د خانه کعبې نه به جانب مشرق ته چې سړی مینا ته ځي نو په لاره کې دا جبل نور ښکاري په دې کې بره یو غار و هغې غار ته غار حرا وایي هغه غار اوس هم موجود دی حاجیان بره ځي او هلته کې هغې غار کې بیا کیني یو دوه رکاته مو کي ډېر حاجیان هلته کې کله نه کله شپه هم تېره کي څه په عجیبه دی کې دا غار دی رسول الله به دې کې د الله تعالی عبادت کولو د ابراهیم علیه السلام د عبادت په طریقو باندې بیبي خدیجې به ورته ککوړي یا لکه مونږ کې زمونږ وطن کې هم دا روایت دی چې یو طالب سبق ته ځي نو مور ورته ککوړي غنزاخي یا کلچي وکړي چې زما دا بچی به صورت استعمالی نو رسول الله مبارک به د کور نه هغه ککوړي راړل کله وره دی کله اتره دی دغې غار کې به عبادت کولو یو ورځ ورته فرشته راځي او رسول الله مبارک ته وایي اقرأ لولا پیغمبر علیه السلام وایي لست بقارئ بعض روایتونو کې راځي ما انا بقارئ ما خو سبق نه دی ویلی فرشته ورته بیا وایي اقرأ باسم ربک الذي خلق او رسول الله مبارک بیا وایي ما انا بقارئ بیا فرشتې رسول الله مبارک د خپلې سینې سره یو ځای کو او هغه علوم د رسول الله مبارک سینې ته منتقل کړل او دا تمام صورت ورته واورولو اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق رسول الله مبارک توحی رالا او د نبوت تاج ورته په سر باندې کېښودو رسول الله مبارک کور ته راځي پر رسول الله مبارک باندې تبه راځي او بیبي ته وایي زملونی ما کمبل کې بند که ما باندې کمبل واچوئ بیبي خدیجه په کمبل اچوي رسول الله مبارک باندې سړلی وي تبه راځي بیبي ته تپوس کوي چې څه وجه ده وی دغسې غر کې زه په عبادت کې مشغول وم او یو مقدس غوندې شی راغی او راته وی اقرا ما ورته وی ما انا بقارئ رسول الله مبارک ته ډېر لوی تکلیف وحی ډېر ګران شی دی بیبي ورته تسلي ورکوي کالله والله لا یخزیک الله ابدا خدای به تا نه رسوا کوي انک لتصل الرحمه تو خو د خپل خولۍ خیال ساتي تو خو د غریبانانو مدد کې تو خو د مصیبت زدو مصیبت لرکې ته دا کې او بیا بیبي د خپل تره زوی ته دی او څوک وایي د تره دی ورقه ابن نوفل هغه د آسماني کتابونو ماهر و هغه ته رسول الله بوتلو ټوله قصه رسول الله ورته واوروله ورقه وایي چې ته پیغمبر دا په تا باندې وحی راغلی ده دا جبرائیل امین فرشته ده
دا به مخکنو پیغمبرانو تم دغسې وحی راړله کاش ډیر بوډا یم ورقه ډیر بوډاو کاش چې د ځوان وې لنصرتک نصرا مؤزرا ما به ملاتړله ستا خدمت کولو دا د مکې خلک به تا وباسي رسول الله مبارک وی خدای به ما وباسي او مخرجیهم دی به ما وباسي حالانکه رسول الله مبارک باندې به کافرانو خپلې جګړې فیصله کولی د رسول الله مبارک سره به امانتونه کیښودو او رسول الله په خپل قوم کې په الصادق الامین باندې مشهورو رښتونه او امانتدار ورقه ورته وی چې او هر پیغمبر چې د الله تعالی د وحدانیت هغه درس قوم ته ورکړی دی بیا قوم د هغه سره دشمني چې کوم نه شروع کړې ده به هر حال پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی نبوت ورکو او رسول الله مبارک خلقو ته د توحید هغه درس ورکولو او مغه خلق چې رسول الله مبارک ته به الصادق الامین وي هغه د رسول الله مخالفه شو رسول الله مبارک باندې ابوبکر صدیق بیبي خدیجه الکبرى حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او صحابه او ایمان راړل چې کوم نه شروع کو او کافرانو باغی ته تکلیفونه ورکولو بلال ایمان راړي او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وای نو امیه به پیرا باندې کل په دواړو لاسو والو به چې دا کلمه پریده هغه به وی الله احد الله احد الله احد خدای پاک یو دی خدای پاک یو دی لا اله الا الله اله معبود یو د الله تعالی ذات امیه بسړی شو نه ابو جهل به ته د موقظې درته وام هغه بم پستړی شو غلامانو به وی مونږ ته راکا لیکن بلال بنستړی کېدو هغه به وی الله احد الله احد د بلال په خپو کې به پړی واچول د مکې مکرمه په سنگلاخو کوسو کې به راخکلو سپیتم سړی له پړې خپه کې اچي چې مردار شي د رسول الله هغه پاک باز وفادار ملګری په دغه جرم کې به راخکل چې هغه به د لا اله الا الله چې کوم دنو کلمه وي او د رسول الله مبارک په ذات به خلق راتلل او زاریدل او قربانیدل به او حالانکه رسول الله با اربع الخلق تداوي انی لا املك لكم نفعا ولا ضرا قدم په قدم رسول الله دا فرمایل انی لا املك لكم زنیم مالک تاسو د پاره لغون نفهم نشم در کوله او لغون ضررم در نشم در کوله بار بار رسول الله دا وی نو کم یو شیو هغه کم مقناطیسی طاقتو چې ابوبکر طلحه زبیر عبدالرحمن ابن عوف غندلولي خلق دان ته چې کوم نو راخل رسول الله مبارک سره مال او دولت نو رسول الله سره ځمکې نه وي رسول الله سره باغونه نو رسول الله سره د وزارتونو او د ایمنو د ام پی ای هغه سیټونه نو چې هغه ورته ورکولو کم یو شی دی چې رسول الله مبارک بار بار ورته وی انی لا املک لكم نفعا ولا ضرا او بیا هم خلق رسول الله مبارک نه ځان قرباني او عمر چې د کور نه توره په دینه تراغشتي وا چې د رسول الله سر قلمو ما دغه خلق ورته وی چې ته ډېر بهادری او د دې سړی مرګري لګیا د سیوا کیږي د رسول الله نوم واغشتو او دې لګیا د موږ د بوتانو بد وای عمر غسکو عمر کور ته دی توره د تیکې نه راوباسي او په دې اراده را روان دی چې بس د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فیصله کوم په لاره کې په ډېر جوش جذبه کې را روان دی او صحابي پوه شو چې دی خو په بده اراده روان دی وی عمره څه کې وی ځم که نه د رسول الله نوم یې واغشتو د سر قلمو لګیا دی زموږ د پلارانو د خدایانو بد وای او لګیا دی رز تر د مرګري سیوا کیږي هغه ورته مړه اول خود خپل خور خبر والا
خور چې په ایمان راړلې د صحابي مقصد داو چې سړی په خور باندې مایني نو دی به د خور نه د اسلام خبرې واوري نه د خپل اراده به پرېږدي. صحابیم ډېر کمال کړی دی. حضرت عمر د خپل رای نه بل طرف ته کو هغه اول د خور کور ته لاړو او غوږ کې خودن واقع غي د قران مجید تلاوت کولو. یو صحابي د خور ته او داغه خاوند ته قران خېلو د دروازه ډبولا خور ته پتو لګید چې دا ډباره د عمر دی. هغه یکدم هغه صحابي دنه کوچ ته دنه پټشه دا زما ضرور د لاس ډباره معلومیږي او د قران مجید هغه پانه مبارکه برکه خوې او بیا رااله عمر ته دروازه لري کا عمر چې دروازه کې دنه شو نو خوري په دې مخ باندې واله دا سیواله چې هغه سترګې بالکل ورتړنده کا قریبه و چړنده شوی وي هغه د عمر خور وی عمره کزما بدن پوټه پوټه کې او زما ډو کې چوره چوره کې د بدل لا اله الا الله چې کوم دنو کلمه وایم دې خبرې په عمر باندې اثر وکړ دا تاسو سوي او قران مجید پړنو ته لاس کوي د ته لاس کول نشي ته پلیته دې خبرې په اثر وکړو دې ته به څنګه لاس کوم بیا ول بلام به ځان به پاکه عمر لګیا دې ځان پاکي او بیا راځي د قران مجید پانی ورته خور ور کوي او د داغي تلاوت کوي. مفسرین لیکي چې هغه کوم آیاتونه زیات مفسرین وایي سوره طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى آیاتونه د سوره طه وایي او په زړه باندې باقاعده اثر کوي. یو څو آیاتونه وي او د سترګو نه اوښکې بهدي خور ته وایي شابه ما رسول الله مبارک ته بوزه او د رسول الله مبارک په خدمت کې حاضرای. رسول الله مبارک د ارقم په کور کې پناه نیولې وه صحابه ورته وایي عمر را روان دی. رسول الله مبارک وایي پرېږده چې راشي. رسول الله ورته وایي عمره ترسو به په باطله باندې او د دینه یو سوره د مخکې رسول الله دعا کړې وه هغه دعا خدای قبول کړی و. اللهم ايد الاسلام باحد العمرين خدای دا اسلام مضبوط کی چې ابو جهل اسلام راړي یا عمر نو الله تعالی دا دعا په عمر باندې ولګوله. عمر د رسول الله په قدمونو کې پریوزي او کلمه وای اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تمام خلق په زور باندې کلمه وي. د عمر پر اتلو پورا انقلاب راغی. عمر اعلان وکړو چې دین مکه خو رسول الله صحابه په پټ مندره کولو اوس په موږ د خانه کعبه په خوا کې مسکو کيو سړی خپل مور بوره کوي یا بچی یتیمان کوي ما پسې دی راشي. دا کم شی دی چې عمر تور دې اراده باندې راغشتي و چې د رسول الله سر به قلم کوم او هغه راځي رسول الله په قدمونو کې پریوزي او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وي. دا د قران هغه حقانیتو دا د قران مجید هغه مقناطیسي طاقتو چې چا به د دې آیت واوریدو ځان ته به ایمان او اسلام راړلو. زماد ازدی د ازد قبیله یو لوی نیک سړی دی. دی به د یمن نه راغی نو د مکې خلکو به ورته ماشومان او بیماران بوتل په دې ماشوم دم واچوه په دې ناجوړه باندې دم واچوه. دی یو دل راغی او د رسول الله سره ډېره یارانه او تعلقو. زماد ازدی خبر نه د محمد مازغه خراب شوی دی اخو لیونه شوی دی اخو لګیا د بوتانو بدوي ورشاول پاغه دم واچو. زماد ازدی راځي د رسول الله مبارک سره همدردی کوي چې یاره خبر شوی مجی تاسو ته دماغي تکلیف رسیدلې ده. خلک وای رسول الله مبارک ورته زماد ازدی زما خبري واوره کدا د لیوانو خبري ما باندې دم واچو کني زما مرګره شه. رسول الله مبارک ورته خطبه وای
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اوږده خطبه وای او د زما د دې د سترګو نوخ کې وایي اسلام راړي او د اشهد ان لا اله الا الله کلمه وای. طفیل ابن عمرو دوسی د دوس قبیلی لو شاعر قادر الکلام شاعر اغم د رسول الله سره تعلقاتو یو دل یمن راغه خلق ورته طفیلا تا بچ د کم سړی سره خبرې کولی اغلی ونه شوه ده ګوره داغه مجلس تلان نشي هغه سره داسې جادو ده هغه سره داسې سحر ده چې د پلان نکه مذهب باندې پریخي. طفیل ابن عمرو دوسی وای چې د رسول الله کور طرف ته بدنتلم او که سکار به مې پیدا شو نو ما به په غوګونو کې مالوچ واچول د مالوچو بوجي چې د دې سړی आवाज په ما ونه لګي. یو ځل مړه کې رااله چې لکه ښه شاعري راشه ورسره مقابله وکړه ورسره مناظره وکړه د رسول الله په خدمت کې حاضر شم فسلمت علیه پر رسول الله میں سلام واچولو فرد علی السلام رسول الله دا سلام جواب را کړلو وعرض علی الاسلام اسلام را تمحققو وتلا علی القرآن او دا قرآن مجید تلاوت وکړلو فاسلمت وآمنت ما اسلام و ایمان راړلو وقلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا رسول عظیم دی الله تعالی ذکر ورته وی انک لا على خلق عظیم. الله اکبر. الله چې اوسې تعظیم وای د دې پیغمبر اخلاق کریمانه به څومره عظیمی. حالانکه الله تعالی د تمام آسمانونو زمکو ته د ټولو کائناتو ته قلیل ویل دی. قرآن وی قل متاع الدنیا قلیل قل اوه زما پیغمبرا متاع الدنیا قلیل دا تمام ساز و سامان دا دنیا دا تمام شمسی او قمری نظام دا سماوی نظام دا اردی نظام دا جوی نظام دا تمام کائنات قلیل دی. او الله تبارک و تعالی دا رسول الله اخلاق کریمانه او توي انك لعلى خلق عظيم. الله تعالی وی ورفعنا لك ذکرک اے پیغمبره ستا ذکر ما ډیر بلند کو. مؤذن پنځو مندونو ته روزانه پنځه ځله اذان کوي او د الله تعالی د وحدانیت ته شهادت نه پس د رسول الله د رسالت اقرار او اعتراف او گواهی ورکوي. اشهد ان لا اله الا الله بیا ورپسې وای اشهد ان محمد رسول الله. ځکه حسان ابن ثابت وای چې وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. الله تعالی د محمد نوم د خپل د محمود نوم نه مشتق کړی دی. رب العالمین محمود دی او دا محمد دی. او الله تبارک و تعالی ورته ذکر ډیر چې کوم دنو هغه پورته کو اذا قال في الخمس المؤذن اشهد. الله تعالی د ذکر بلند کړو او هر مار چې مؤذن اذان کوي نو اشهد ان لا اله الا الله پس اشهد ان محمد رسول الله وي. دغه وجنه سلور واړه امامان امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد په دې باندې متفق دي چې د رسول الله د قبر مبارکه خاوره چې هغه د رسول الله د مبارک د جسم سره پیوسته دا مبارکه خاوره د عرش او د کرسی د لوح او د قلم د هر څه نه چې کوم نه افضل ده. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر په تمام مخلوقاتو کې رسول الله
افضل ترین موجودات، احسن ترین کائنات او اجمل ترین مخلوقات ته. په دې باندې تمام امت چې کوم دغه متفق دی.